السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو پلار خپله خوږه لور بې دردۍ سره ووژله د غیرت په نوم باندې. راځئ مینهوالو دی څنګه وژلې موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وکړئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو نن سبا دغه شانتې ظلمونه کېږي او بې ګناه خلکه وژلي کېږي چې څنګه عزتمنو په اټک کې یو پلار رالګېدلی دی د غیرت په نوم باندې خپله خوږه لور بې دردۍ سره وژلې ده. د دغې دپاره عزتمنو چې د پلار د بل چا سره د دې جینۍ کوېدن کوله او جینۍ ویل چې نه زه تر اوسه پورې واده لا نه کوم، ځکه چې واده مې لا چې چېرته زه چې کوم هم نه د خپل د ژوند ملګري سره به کوم. نن سبا دغه شانتې وخت دی جینکۍ ځان په موبایل باندې یارانې کتلې دي، یارانې کوي، دوستانې کوي او خلکانو سره ګپ شپ لګوي. دغه شانتې معامله عزتمنو د خلکانو هم ده. نن سبا چې خلک ته هم مور او پلار ووایي چې یعنې زه دله راشي دلته کې را پرانکې یعنې یا د خپله د ماما لور کوم یا د خپله خورزه کوم، نو دغه خلک سمدستي د دغې رشتې نه انکاري شي او چې مور او پلار پې معمولي غوندې زور پې راولي، نو دغه خلک بیا یعنې خپل ځان په خپله باندې مړ کړي، یعنې خودکشۍ ته تیار شي. دغه شانتې عزتمنو معامله د جینکو هم ده چې څنګه عزتمنو دغه خپل پلار بې دردۍ سره وژلې ده. دغه شانتې ورته وویل چې راشه ستا زه خپل خوري ته ودوم او چې د سره به ته یعنې خوشحاله او د خپل خاندان دی بل څوک نه دی او خپله وینه مې ده. جینۍ د دغې رشتې نه انکار وکړو او بار بار به ورته پلار ویله چې اخر عزتمنو چې دغه جینۍ ویل چې زه به یعنې د کوره وتښتېدم وبتښتم، نو په پلار باندې دا خبره ډېره سخته بده ولګېدله او ورته ویې ویل چې راشي ایسته مړه دې کړم. عزتمنو په دغه طریقه باندې وژلې ده. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.